په دې نسبت سره یو بل هم سوال چونکې د جمعیت علما اسلام اکثر ملګري به وایي ټول هم نه وایو اکثر داسې ده چې هغې پنجپیر والا ته یعنې غیر مهذب الفاظ ورته موږ ویلی شو یا عقاید په نسبت سره یا نظریاتو په نسبت سره نو چونکې ستاسو هم په جمعیت علما اسلام کې ډېر وخت شوی دی ستاسو مخکې پنجپیر والا ته سروي او بیا چې کله ستاسو لږ جمعیت علما اسلام سره اختلاف پیدا شو نو بیا د هغې په اجتماع کې شرکت بذات خو تاسو نه وي کړی خو چونکې شیراني صاحب ستاسو د ګروپ کسان ګوره اوس هم زمونږ ډېر ملګري په هغه وخت کې هم شریکېدل که کومو خلکو ورسره اختلاف و بلکې دا کم اختلافاتو له هوا ورکول د شیخ الهند صاحب زما په خیال د حضرت مدني صاحب په هغه وخت کې لکه پنجپیر خو نه و پنجپیر بابا خو د هغې شاګردانو کې راځي او دا یو هلک دی خو د هغې نه مخکې چې کوم لکه خلک وو مختلف استادان وو مختلف مکاتب فکر وو مختلفې سلسلې وې بیا هم د جمعیت علماء هند په زمانه کې دا یو ځای دی کتاب شایع شوی دی شپږ اته جلد د هغې کې ټول علما موجود دي نومونه موجود دي تاریخ موجود دی مسلک موجود دی زه وایم د جمعیت علماء هند تسلسل چې کوم دی نو دا خبره نه ده د دیوبند تسلسل دا خبره نه ده په دیوبند کې ټیک ده خلکو په یعنی چې کومو مسلو کې اختلاف دی هغې کې هم خپل رایه هم قایمه کړې ده خپل دلایل هم قایم کړي دي خو دا کومه جګړه چې اوس روانه ده او یا د کومې ته چې هوا میلاویږي ته په خپله د باجوړی او زه به تا ته صرف د باجوړ په حوالې دا ووایم چې راتلونکي یو ډېر لوی طوفان باجوړ کې را روان دی الله پاک دې موږ ټول وساتي او د هغې دپاره چې کوم دی نو مذهب بدنامول د هغې جګړه کول همیشه دپاره ما خو تاسو ته وایي چې د شیخ الهند صاحب په ملفوظاتو کې او زموږ د اکابرینو چې کوم دی نو کتابونو کې دا خبره ډېرې په تفصیل سره موجود دي چې تاسو فرقواریت ته هوا مه ورکوئ دویمه دا ده دلته خو صرف هغه د اولا غیر اولا حده پورې فرقواریت هم زه ووایم چې نه دی د اولا او د غیر اولا به څه اختلاف وي او هغې ته دومره جنګ ته چې کوم دی نو خبره رسول مخکې هم چېرته دا کار نه ما کړی دی نه مطلب زموږ چې دا کوم ایست دي دا نه دی کړی بلکې زموږ د وطونه چې کوم خلک جمعیت علما ته را داخل کړی شو هغه هم چې کوم دی نو دا کار روان کړی دی او الله دې نه کړي خو د دې نه مې ډېر لوی جنګ جوړېږي نو که د جمعیت علما په هدایاتو باندې نو زما په خیال چې موږ له هر چا له تلل ورتلل پکار دي او د هر چا موږ سره راتلل پکار دي بلکې شیراني صاحب خو چې د ټولو خلکو نه مشترکه یو تنک ټینک جوړول غواړي چې زموږ ترجیحات پسې په بین الاقوامي سطح موږ د په هغې کار وکړو